الله الرحمن الرحیم. نن یوه ډېره زبردسته واقعه ده د بخښنې متعلق چې الله پاک د بخښنې بانې د انسان دپاره لټوي چې د بني ادم الله پاک بخښي. یو بهانه وله لټوي د دې متعلق ده. د موسی علیه السلام په دور کې یو کس و، هغه ډېر زیات غلاګر او خلکو ته به یې تکلیف رسوو، جګړې به یې کولې، مشکلات به یې خلکو ته جوړول. خلک ترې ډېر زیات تنګ راغی او هغه سړی د هغه علاقې او د هغه کلي نه ویستو، ویې شاړو. هغه چې کله لاړو په یو شاړه کې اوسېدو، نو داسې وخت راغی چې د هغه د مرګ وخت راغی. ځان کدن یې شروع شو. پته ورته ولګېده چې یاره زما خواته خو هېڅوک هم نشته دی بغیر د یو الله نه. او په زړه کې دا یېره راله او الله ته وی چې یا الله که ستا په دې خدایۍ کې څه کمی راځي نو ما مه بخښه، خو کمی پکې نه راځي ومې بخښه. الله پاک ته دا خبره ډېره زیاته دا فریاد ورته خوښ شو. الله پاک هغه وبخښو او سات یې لاړه. بیا موسی علیه السلام ته الله پاک وفرمیل چې ای موسی، لاړ شه په یو شاړه کې زما یو ولی او زما یو دوست دی، هغه جنازه وکړه، خلکو ته مو ووایه او کفن دفن یې وکړه. موسی علیه السلام چې لاړو او خلک لاړله، نو هغه سړی چې هلته ولیدو وی چې دا خو حقه ډاکو، غلاګر او جګړمار سړی دی. نو بیا الله پاک موسی علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام راولېږو، ورته وی چې دا خو لا څه کوې چې که دې سړي د ټولو خلکو د بخښنې دعا کړې وې نو هم به ما بخښلي وې، او چې چا د دې په جنازه کې عیسی واخیستله نو دا ټول به زه بخښمه. نو د دې واقعې نه موږ او تاسو ته معلومیږي چې الله پاک بخښونکی ذات دی، توبه قبلوونکی دی. موږ او تاسو کوشش وکړو چې د الله نه ویرېږو او په داسې زړه صدق سره توبه وباسو چې الله پاک موږ او تاسو وبخښي. جزاکم الله خیر.